څلور اشیاء داسې دي چې دا د تمامو پیغمبرانو طریقه ده، د تمامو پیغمبرانو سنت دي. ګوره بعضې اشیاء بعضې طریقې داسې دي چې هغه صرف د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د هغوی طریقه ده. بعضې اشیاء څلور اشیاء داسې دي چې در تمامو پیغمبرانو سنت مبارک دي، سنت د هغوی طریقه وه. یو حیا په تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام کې موجوده وه. حضرت آدم علیه السلام نه راواله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې کم پیغمبران تیر شوي دي په ټولو کې حیا موجوده وه. ټول حیاناک خلک وو، ټول حیاناک انسانان چې الله رب العزت ته محبوب ترین خلک هغه حیادارونو. یو عمل حیا وه. حیا دومره یو عظیم شی دی چې دا تمامو پیغمبرانو هغه انسانان هغه خلک چې الله رب العزت په دې تمامو انسانانو کې دا غوره کړي دي، د سلیکټ کړي دي د دې لپاره چې دا کنفرم جنتیان دي، لوی خلک ته عظیم انسانان دي. نو یو د دغه عظیم انسانانو یو طریقه، یو سنت، یو عمل لا حیا وه چې دا په تمامو پیغمبرانو کې موجوده وه. دویم عمل په تمامو پیغمبرانو کې چې دویم عمل موجود و، دویم عمل به کاو هغه خوشبو به لګوله. خوشبو لګول دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت طریقه ده. په دې باندې الله رب العزت ډیر زیات خوشحالیږي چې کله ته الله رب العزت ته ودرېږې، ځان دې تیار کړې، خوشبو م ولګې، بالکل ځان جوړ کې او خوشبو به دې کې ولګې، الله رب العزت ته ودرېږې، الله رب العزت ډیر زیات خوشحالیږي. ځکه دا طریقه تمامو پیغمبرانو له الله رب العزت ورکړې ده او تمامو پیغمبرانو دا عمل کړی دی، خوشبو یې لګولې ده. نو خوشبو لګول دا تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت طریقه ده. دریم تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام مسواک کاوه. مسواک در تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت دی. نو مسواک کول دې کې ډېرې عظیمې پیدې دي، خو د ټولو نه عظیمه او لویه پیدې دا ده چې کله ته مرې الله رب العزت په ته کلمه نصیب کړي، کلمه د شهادت په تا ته الله رب العزت نصیب کړي. دا د ټولو نه عظیمه پیدا کې دا ده. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مسواک یو لرګی دی، یو ډکی دی چې دا خولې له صفا کوونکی دی، مطهرة للفم و مرضوة للرب. الله رب العزت دغه ډکی دغه لرګی دا خونم پاکوي او الله رب العزت هم پې خوشحالیږي. دا داسې یو عمل دی مسواک. نو دا تمام پیغمبرانو سنت و. دریم څلورم نکاح کول دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت دی. نو گویا څلور اشیاء در تمامو پیغمبرانو سنت دی. یو حیا وه، دویم خوشبو لګول، دریم مسواک کول او څلورم نکاح کول. دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام طریقه وه. نو دا طریقې په ځان کې راولئ، مسواک هم کوئ، حیا هم په ځان کې پیدا کوئ. دا څومره چې ګناهونه کېږي، څومره چې ګناهونه کېږي، بې حیایي بنیاد دی. هرې ګناه دا بنیاد بې حیایي ده چې کله انسان بې حیا شي نو بیا هر قسم ګناه کوي، بیا د الله رب العزت نه شرمېږي، بیا انسان باندې هم پروا نه وي، بیا په الله رب العزت یې پروا نه وي، ګناه باندې ډاډه ورځي. نو حیا دا په ځان کې پیدا کوي. دغرنګې مسواک هم کوئ، خوشبو هم لګوئ او نکاح هم وکړي. دا د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام طریقه ده. دې وجې نه څلور اشیاء داسې دي، څلور چې دا کله په انسان کې راشي نو دا انسان کامیاب دی، دا انسان کامران دی چې کله دا څلور اشیاء په انسان کې راشي. او دا د نیک انسان دغه رنګې د کامیاب انسان علامات هم دي. کامیاب انسان کې بس څو خبرې. اوله خبره وکړي دا چې قلبا شاکره، الله رب العزت په داسې زړه ورکړی چې په هر نعمت باندې الله رب العزت شکریا ادا کوي، چې څه کار هم کوي، څه نیک کار هم کوي،
څه کار همدا په خپله زندګۍ کې کوي، په هغه نعمت باندې په هغه کار باندې الله رب العزت شکریا ادا کوي. او شکر ادا کول دا ډېر یو عظیم نعمت دی، ځکه چې کله ته شکر ادا کې الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، چې کله ته شکر ادا کې الله رب العزت فرمایي زه به تا ته دا نعمت دوچن کما، خامخا ضرور به ضرور زه به تا له دې نه سیوا درکم. نو شکر داسې یو عظیم نعمت دی. نو قلبا شاکر د الله رب العزت نه دعا هم کوئ چې یا الله موږ له داسې زړه راکړه چې هغه شکر ګزار زړه، یا الله زموږ د زړه داسې جوړ کا چې په ستا په هر نعمت باندې ستا شکر ادا کوي. نو یو د کامیاب انسان دپاره یو علامت قلبا شاکره. دویم علامت په کامیاب انسان کې دا دی چې د ده ژبه به همیشه دپاره د الله رب العزت ذکر کوي، لسانا ذاکره، چې ژبه به داسې چې هغه به په ذکر باندې هر وخت اموخته ذکر به د الله رب العزت کوي. و ذکر څه شی دی؟ نو ذکر کله سړی په مونځ کې ودرېږي د الله رب العزت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اوس دا د الله رب العزت ذکر دی. قرآن مجید تلاوت کې د الله رب العزت ذکر دی. استغفر الله الحمدلله دا د الله رب العزت ذکر دی. دغه رنګې نیک کار کول دا د الله رب العزت ذکر دی. نو چې د ده ژبه په هر وخت کې په ذکر باندې مخته وي، دویم علامت د کامیاب کس دا دی. دریم الله رب العزت پر د باډي د جسم د هر قسم مرض نه پاک پیدا کړي. دا ډېر لوی او عظیم نعمت دی، ځکه چې کله الله رب العزت ستا جسم د هرې بیمارۍ نه روغ پیدا کړي نو ته به هر نیک عمل ته د الله رب العزت چست دی. هر یو کار به ته کولی شي، نیک عمل به هم کولی شي، دغه رنګې مونځ به په وخت باندې کې، دغه رنګې تهجد به کې، تلاوت به کې، صدقې به کې، حلال مال به ګټې. دا د روغ بدن سره تړلي. او چې کله انسان داسې شي چې د هر شي نه وځي، بیا مونځ خو په یو حالات کې ماپ نه دی، لیکن حلال رزق دا به انسان نه شي ګټلی، بل ته محتاجي. دغه رنګې په هر کار کې بیا دا سړی معذور کار نه شي کولی. نو دریم علامت د کامیاب کس دا دی چې الله رب العزت په د جسم د هرې بیمارۍ نه پاک پیدا کړي. څلورم علامت د نیک او د کامیاب کس لپاره دا دی چې الله رب العزت پر نیکه بیبي ورکړي. نیکه بیبي او نیکه ښځه په دنیا کې د جنت دی. او چې کله بیبي داسې ښځه داسې چې هغه خلورې جګړې کوي، دغه رنګې خبره دې نه مني، نو دا به په دنیا کې به ستا د کور نه دوزخ جوړېږي. نو ګوره څلور اشیا داسې دي چې دا د انسان د کامیاب انسان علامات دي. یو قلبا شاکره، چې الله رب العزت پر زړه داسې ورکړي چې هغه به د الله رب العزت شکریا ادا کوي. دویم ژبه به داسې چې هغه به د الله رب العزت په ذکر کې هر وخت اموخته وي. دریم داسې چې الله رب العزت به د بدن د هر قسم بیماری نه پاک پیدا کړي. او څلورم الله رب العزت پر بیبي نیکه ورکړي.